ګرانو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. دې ټیم کې مونږه په شب قدر غریب آباد کې د تبلیغي جماعت کوم ملګري چې راغلي دي وسره د پښتو فلمونو داسې د اردو او د پنجابي نوموړي اداکار سابقه چې کومو لیاقت میجر صاحب هم مونږ سره موجود دي. د هغوی نه څه خبرې اترې کوو چونکې تاسو مونږ یو پوسټ چلولی او ډېرو ملګرو پکې دا ویلي چې د هغوی یو ویډیو وکړي نو مونږ سره اوسئ. مونږ خپل ګران او قدرمن سابقه اداکار او موجوده د دین د خدمت دپاره چې کوم راغلی دی میجر صاحب ته په خیرالي ویو شب قدر ته په راتلو باندې دوی نه دا تپوس کوو چې ستاسو مخکینی زندگی څنګه وه د فلمونو په وخت کې او اوس چې کله د دین کار ته راوتي دا زندگی ستاسو څنګه ده؟ السلام علیکم. بس دا خو زه به دا وایم چېرې دا د الله یو رحم وشو او زه چې کوم لاین کې وم نو الحمدلله هلته م الله عزت را کړو، یو مقام را کړو او زما ملګري کوم کې چې بدر منیر صاحب، یاسمین خان الله دې درجات بلند کی، نعمت سرحدی، اصف خان، دا ټول زمونږ یو داسې ګروپ و بالکل د یو فیملی په شانتې ګروپ و او په پرده باندې مونږ دوستانو او د پردې نه علاوه مونږ دوستانو. الله چې کوم دی نو زه تبلیغ ته راوستم او الحمدلله دا اصف خان هم مونږ سره سیروزي لګولي، بدر منیر هم د رایمنډ مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي، د رایمنډ اجتماع ته به راتلو. یاسمین خان هم دین سره ډېر یو لګاو شوق و. نو زما خدا دعا ده چې څنګه الله ما باندې رحم وکړو دغه شانتې زمونږ د فلمي دنیا په ټولو اداکارانو، ټیکنیشنانو، هنرمندو ټولو باندې الله رحم وکړي او ټول الله په خپل لاره کې قبول کړي. نو هلته دعوتونه کېږي، دا شاهد خان، ارباز خان او دا څومره ټیکنیشنان دي دا ټول چې کوم دي دی ته سټوډیو ته مونږ ورغلي یو. جهانګیر خان شو، دا ټول دی ته دعوت تللی دی او شکر دی ټولو کې طلب شته. نو دا اوس د الله چې کله امر وشي نو امید دی چې انشاءالله دې ټولو ته به الله هدایت کوي او دا ټول به الله قبلوي او باقي دا د دین لاره چې ده نو دا خو بس زه به دا یم ټولو وروڼو ته، د فلمي دنیا دوستانو ته او د ټولو وروڼو ته چې د دنیا زندگی چې ده نو دا یو قطره ده او د آخرت زندگی چې ده دا سمندر دی. نو د سمندر دپاره د قطرې زندگی د دې قرباني چې ده دا ډېره یو اسانه خبره ده، خو نفس او شیطان مونږ ته ګرانه کړې ده. نفس او شیطان مونږ ته قطرې نه سمندر او د سمندر نه راته قطره جوړ کړې. دا تبلیغ دا محنت چې دی دا هم د دې خبرې محنت دی چې زمونږ په زړه کې دا الله یره راشي، مونږ خپل ځان وپېژنو چې الله پاک مونږ کوم مقصد لپاره پیدا کړو، د الله ذات وپېژنو، د الله صفات وپېژنو، د الله طاقت وپېژنو او ټوله لویه خبره ده چې یاره مونږ د دعوت دا کار وپېژنو. اوس مونږ ټول خلک نبیان نه یو خو الله تبارک تعالی مونږ ټولو له نبیانو والا کار را کړی دی. زمونږ په دې خبره ایمان دی چې د حضور صلی الله علیه وسلم نه پس به بل یو نبی نه راځي. د نبوت والا دا کار چې دی الله پاک دې امت ته حواله کړی دی. حضور صلی الله علیه وسلم دین هم راوړی دی او د دین مبارک محنت هم راوړی دی او د دې ذکر الله پاک د قرآن په 4مه سپاره کې کړی دی. نو الله سچ دی، د الله وعدې سچ دي. الله وی ان تنصر الله ینصرکم، تاسو زما د دین مدد کوئ زه به ستاسو مدد کوم. بس په دې خبره ختمه ده. مونږ په پټو سترګو دا یقین دی چې مونږ به دا یو کار د الله کوو او زمونږ ټول کارونه به الله کوي.
نو بس ما ته هم دعا کوئ زه ډېر کمزور یم دا دعا کوئ چې یاره الله پاک مالا تر مرګه پورې په دین باندې استقامت سره د عافیت راکړي او زه به تاسو ته دعا کوم कुमकुम हेयर ऑयल प्लस टॉनिक। सिर्फ एक हफ्ते में बाल गिरना बंद, बालों को लंबे घने सियाह और चमकदार बनाए, खुश्की सिकरी का जड़ से खात्मा करता है। ख़ुसूसन रात को सोते वक्त बालों में मालिश करने से भरपूर और पुरसुकून नींद के लिए निहायत मुफीद है। हर किस्म की केमियाई मुरकबात से पाक है। अलमदीना तब्बी फाउंडेशन, वहाब प्लाजा, सोराब खान चौक, मिंगवरा, स्वात।